یوه سجده لپاره د عبادت وي، یوه سجده لپاره د تعظیم وي. عبادت سجده نه مخکې امتونو کې روا وه، نه زمونږ امت کې روا ده. که چاته بطور عبادت سجده وکړه دا مشرک دی، د شرک وکړو، اسلام دایرې نه خارج. یوه تعظیمي سجده ادب له جهته چاته سجده وکړي په نورو امتونو کې روا وه، زمونږ په امت کې نبي علیه السلام په شریعت کې روا نه ده. که چا وکړله تعظیمي سجده حرام کار یې وکړلو. زمونږ په امت کې تعظیمي سجده روان نه دی. او عبادت سجده خو په یو امت کې هم هغه صرف الله ته کېږي، بل چاته عبادت سجده نه کېږي. نو ما عزتمندو شیطان الله رب کریم مردود کړلو. الله ورته وفرمایل تا سجده آدم ته ولې نه وکړه؟ وی خلقتنی من النار و خلقته من الطین. زه دې له اور نه پیدا کړی، دا دې له خټې له خاورې پیدا کړی. علما فرمایي شیطان الله برباد کړو په درې خبرو باندې. یو شیطان حسد وکړو، دویم شیطان تکبر وکړلو، او دریم شیطان خپل ځان بے پروا کړو چې گویا کې ما باندې د چا لاس نشته، ما باندې د چا حکم نشته. دې درې خبرو په وجه سره شیطان داسې برباد شو چې اصل بربادي خو به د هله وي چې کله د مرګ راځي. ما عزتمندو قدرمندو اسرافیل علیه السلام سجدے کې مقدم شو. الله د ده په تندي باندې پورا قرآن ولیکلو. الله نبی ته سجده وکړله، الله حکم ادا کړو. نو تاسو خپله سوچ وکئ چې الله خپل نبی ته دومره مقام ورکړی، حضرت آدم علیه السلام ته دومره مقام ورکړی چې د شیطان انکار په وجه سره شیطان ته هر څه ور برباد کړل. په جنت کې یوه ولیش ځای نه ده پرېښودی شیطان چې سجده یې نه یې پرې لګولی، دومره سجدې لګولې وي. خو د انبیاو ادب، د انبیاو تعظیم دا یې زده نه و، بې ادبه و، تعظیم یې نه و زده، الله هر څه ور برباد کړ.